نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نمازت من مسلمانان ورونو دا حضرت امام مهدی علیہ السلام متعلق چې څرنګه احادیث مبارکه کې علامات شخصیه ذکر شوي دي، نو په هغې کې څه علامات هغه چې دی نو بیان شو، لکه چې د هغې علاماتو تعلق د حضرت امام مهدي علیه السلام د شخصیت سره دی، چې د هغې نوم به څه وي، د هغې د پلار نوم به څه وي، او د هغې پیدایش او د هغې چې دی نو جلاوطني وغیره مخکې درسونو کې دا بیان شو. نننی درس کې د حضرت امام مهدي علیه السلام متعلق چې احادیث مبارکو کې کم علامات زمانی راغلي دي، نو هغه کې څه بعض علامات دا ذکر کیږي، او احادیث مبارکو نه معلومیږي چې د امام مهدي علیه السلام د ظهور نه مخکې به مختلف قسم اوازونه، آسمانی اوازونه دا به چې دی نو کېږي، خلق پرې اوري. نو دې باره کې یو څو احادیث د هغه هم ذکر کوو، او دې نه مخکې حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه یو روایت نقل شوی دی. عن علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه قال يظهر في شبهة يستبين فيعلو ذكره ويظهر امره. یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت دی چې د بیعت امام مهدی علیه السلام نه مخکې به امام مهدی علیه السلام یو بل شبیه کې چې دی نو دی به ظاهریږي، مخې ته به راځي، د نوم به روشن کېږي، خلق به یې پېژني، تعارف په ورسره د خلقو کېږي، یعنی یو شخصیت به جوړیږي چې هغه د خلقو مرجع وي، او د مهدویت د علم خوب چرچا دا به چې دی نو د دې د وجې نه کېږي. دا روایت نقل کړی دی بحار الانوار کتاب. د آسماني اوازونو متعلق حدیث مبارک نقل کړی دی عقد الدرر فی اخبار المهدی المنتظر، چې دا کتاب د یوسف ابن یحیی الشافعی السلمی دغه کتاب دی، هغه دا حدیث په نقل کړی دی. وعن محمد ابن علي رضی الله عنهما قال الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة فاسمعوا واطيعوا. یعنی د رمضان په میاشت کې بعد د جمعې په شپه باندې اواز کی چې کله تاسو دا واورئ نو د دې اطاعت وکړئ. د دې حدیث په متن کې دا الفاظ هم دي: وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس ينادي ألا إن فلانا قد قتل مظلوما يشكك الناس ويفتنهم. چې دغه ورځې په آخر کې به ابلیس ملعون دا आवाज کی چې فلانه دا مظلوم قتل شو، نو د دې دوه اوازونو د وجې نه به خلق په شک کې پریوځي، په فتنه کې به مبتلا شي. حدیث مبارک کې راځي فإذا سمعتم الصوت في رمضان یعنی الاول، چې کله تاسو د رمضان په میاشت کې اولنې आवाज واورئ نو فلا تشکوا انه صوت جبريل، په دې کې شک مه کوئ دا د جبريل علیه السلام आवाज دی. وعلامة ذلك او داغه علامه دا ده انه ينادي باسم المهدي،
چې هغه به د حضرت امام مهدي علیه السلام د نوم او د هغې د پلار د نوم اواز لګي. د دې حدیث په تطبیق کې حضرت شیخ صاحب حفظه الله فرمایي د دې په تطبیق کې او د دې په تشریح کې چې د حضرت جبرئیل علیه السلام اواز دا به د عامو انسانانو د اوازونو په شانتي نه وي، یعنی داسې اواز به نه وي چې خلک یې په غوږونو سره واوري، بلکې مراد د دې نه د خلقو په زړونو کې د خیر الهام دی. لکه څرنګه چې حدیث مبارک کې راځي چې هر سحر یو فرشته आवाज لګي چې یا الله خرج کوونکي ته د هغې خرج بدله ورکړي او خرج نه کوونکي ته یعنی منع کوونکي ته هغه مال هلاک کړي. نو دا आवाज څوک اوري نه، خو د دې ندا او د دې आवाज اثرات دا چې د انسانان په خپلو زړونو کې محسوسي. نو دغه شانتي د حضرت جبرئیل علیه السلام د اواز دا به هم داسې وي چې د خلقو په زړونو کې به د خیر القا او د خیر الهام کی. او حضرت شیخ صاحب د دې متعلق دا هم فرمایي چې دا هم ممکنه ده چې صاحب دل حضرات په غوږونو سره دا اواز واوري. او روایتونه معلومیږي چې دا اوازونه به د مختلف نوعیتي، شاید چې دواړه تی مرادي، د خیر الهام القات هم مرادي او بعض حضرات چې دا په غوږونو سره هم دا اواز محسوس کی واوري. دې باب کې یو بل حدیث مبارک دی چې هغه هم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه نقل شوی دی. نعیم ابن حماد په کتاب الفتن کې دا ذکر کړی دی: اذا نادى مناد من السماء ان الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ويشربون ذكره ولا يكون لهم ذكر غيره. یعنی چې کله د اسمان نه یو आवाज لګونکي आवाज ولګي چې حق په آل محمد کې دی، نو په دغه وخت کې به د حضرت امام مهدي علیه السلام تذکره د خلقو په ژبو باندې عام شي او د حضرت امام مهدي علیه السلام محبت به د خلقو په زړونو کې ورپریوځي او دومره به ورپریوځي چې د خلقو به علاوه د حضرت امام مهدي علیه السلام د تذکرونه علاوه بل تذکره پاتې نشي. هر مجلس کې هر ځای کې به د حضرت امام مهدي علیه السلام تذکره کیږي. دې باره کې یو بل حدیث مبارک هم دی چې هغه هم په کتاب الفتن کې نعیم ابن حماد رحمه الله ذکر کړی دی او هغه حدیث او روایت دی د حضرت ابو جعفر رضی الله تعالی عنه. هغه دا دی: ينادي مناد من السماء على إن الحق في آل محمد وينادي مناد من الأرض على إن الحق في آل عيسى أو قال العباس أنا أشك فيه راويز بديك شك. وإنما الصوت الأسفل من الشيطان ليلبس على الناس. يعني راوي ته په دې دوه نمونه کې شک دی چې حق آل عیسی یا حق آل عباس. نو دا دویم आवाज چې دی نو دا به د شیطانی چې په خلقو باندې حق چې دی نو دا ملتبس کی ګډوډ کی خلق په شک کې مبتلا کی. نو زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور نه د بیعت نه مخکې مجموعي خلاصه دا شوه چې د اسمان نه به اوازونه راځي، هغه چې په هر شکل راځي هغه مونږه د حضرت شیخ صاحب حفظه الله د تطبیق او د تشریح مطابق مونږه ووي. او یو ندا به د حضرت امام مهدي علیه السلام د تعارف د آل محمد صلی الله علیه وسلم د حقوقو
د आवाज به د دین وروسته به د خلقو په زړونو کې د امام مهدي علیه السلام او د اهل بیت محبت او د دې تذکره د امام مهدي علیه السلام تذکره دا به د خلقو کې چې دی نو سرایت وکړي او د امت مسلمه د بچاو امید دا به صرف د امام مهدي علیه السلام سره وابسته شي. بس دغه یو لار د امت د کامیابۍ د امت د اجتماع د وحدت دا به ظاهره شي. د دې نه علاوه به هیڅ یو باب کې خلق تذکره دا به نه کړي. او احادیث مبارکو نه دا هم معلومیږي چې دا اوازونه به د هر علاقې مقامی زبان کې خلق اوري. نو شاید چې د دې نه مراد زمونږ د زمانې د سټلایټ سیسټم او دا میډیا چې په دې باندې خلق د خپل مافي ضمیر اظهار د سوشل میډیا په ذریعه سره کوي. نو د امام مهدي علیه السلام د لشکر متوسلین دا به په هر میدان کې د امام مهدي علیه السلام تعارف، د هغې نوم، د هغې ولدیت، د هغې وطن، د هغې جای هجرت او دغه شان د نور معلومات دا به خواهشمندو حضراتو ته ورکړي. او داسې دې اوازونو سره به کائناتو کې الله تعالی د طرف نه تکویني طور علامات چې دی نو پوره کیږي او حضرت امام مهدي علیه السلام ظهور ته به الله پاک لار همواري. د ظهور مهدي نه مخکې به پر زمین کې یعنی په مخ د ځمکه باندې هر سړی دا به د امام مهدي علیه السلام تذکره اوري او د دې متعلق په هر عام او خاص ته چې دی نو دا اوازونه رسیږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.